دا ذاکر نایک چې دی هغه ډاکټر دی. دا سړی په تقابل د ادیانو کې، تقابل د ادیانو دې ته وایي چې دین اسلام او بل طرف ته یهودیت، یو طرف ته اسلام بل طرف ته نصرانیت، یو طرف ته دین و اسلام بل طرف ته هندو مذهب، هندو مرد چې کوم بلل کېږي. په دې کې ډېر زوروره مطالعه کړې ده. یعنی دا سړی یو ورځ راولاړ سو په امریکا کې یو پروګرام وکړي، دا تقریبا زما خیال د 2000 خبره ده. په 2000 کې برای راست مناظره چې د هغه وکړله د عیسایانو سره پر قرآن باندې، پر اسلام باندې، یعنی د مناظره وګټله 40,000 کسان ځای پر ځای مسلمانان شو. 40,000 کسان ځای پر ځای مسلمانان سو. بیا راولاړ سو تصور د خدای چې الله واحد لا شریک ذات د هندوانو سره بیا په دې کې مناظره وکړله. یعنی 2 منټه تیر سوی نه و چې د هندوانو هغه مشر چې کوم و هغه پړسلو، هغه په د خپل مناظره کې ماته وخوړله. بیا راولاړ سلو بایبل او قرآن د ساینس په رڼا کې بیا مناظره وکړله. هغه د عیسایانو سره مناظره په ډېر ښه انداز باندې وګټله. د الجزیرې دا رپورټ دی، وایي د 2014 تر 2020 پورې 11 لکه کسان چې دي هغه مسلمانان کړي دي. 11 لکه کسان، 11 لکه هندوان، عیسایان، یهود، نصارا، دا چې شوي دي دا مسلمانان شوي دي. بس ما ته دا راپېښ شه د یاره دا سړی دیوبندی نه دی، دا سړی د امام صاحب پر مذهب نه دی، نو لحاظه زه دا شی نه خوښوم. دا څونه د تباهۍ خبره ده یاره. ګوره تاسو اندازه ولګوئ. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که یو سړی پر داروی زمین کلمه گو جوړ سو، دا ومځکې و اسمانونه ما ته راکړي، زه دومره نه خوشحاله کېږم لکه یو سړی چې د هغه کلمه گو سي او کلمه چې د هغه ووایي. اوس و زه دا وایم، زه وایم یاره دا سړی چې هندو وایي څه نه دا چې دی سلفی سو د چا د ذاکر نایک پر لاس. څومره نفرت دی، څومره تنگ نظري ده، او څومره عداوت دی، او څومره تعصب دی. ولې دا لازمي ده خامخا به یو سړی دیوبندی کېږي؟ دا لازمي ده چې خامخا به یو سړی حنیفي کېږي؟ یاره کلمه یې وویله، اصل مقصد زما او ستا کلمه ده. هغه ځان ته بله خبره ده، څوک پر یوه مذهب وي، څوک پر بل مذهب وي، څوک پر اهل حدیثو باندې مطلب پر لاره باندې حدیثو پر لار روان وي، څوک مطلب د امامانو پر لار باندې روان وي. نو ضروري ده ما او تا نن دې ته ودرل سو. زه دا وایم نعوذ بالله، یا ته دا وایه چې یاره دا سړی هندو شو نه دا چې دی سلفی سو. زما او ستا د سلفیانو سره دونه لویه بدي ده. زه دا وایم چې دا هندو کس کې کلمه نه وی ویلې، ولې چې کلمه یې وویله دی خو سلفی سولو، د ذاکر نایک پر لاس باندې ایمان راوړي، خو د هغه لاره به فالو کوي. او ما او تا دې دښمنۍ ته وتړل سو. اښه نو کلمه ډېره ضروري ده. آیا که دا زما او ستا تعصب ډېر ضروري ده؟ بریالوی بیا وایي یا کشکي داسې بریالویان ستا عام بریالویان نه در ښایم، داسې ستا تنګ نظره هغه وایي چې کشکي هندو وایي نه ده چې دی مسلمان سو او دی سلفی سو. دا اوس خبره ده، دا اسلام دی. اسلام او تا ته دا خبرې راورسولې. منم ذاکر نایک سره اختلاف لرم، خو خبره دا د تقي عثماني صاحب سره دی ملاقات وسلو. تقي صاحب ورته ویل ته ګوره مفتي نه یې، تقي صاحب ورته ویل ته ګوره عالم نه یې، مستند عالم نه یې، ډېر لوی فهم الله درکړی دی. ته په تورات، په انجیل، د هندو مذهب چې کومه لاره په هغه کې ډېر مهارت لرې، تر دا خپلې لارې اوړمه. بیا هغه دی په هغه لاره کې په 4 کاله کې 11 لکه کسان مسلمانان، 11 لکه کسان. او دا ګوره ضروري ده چې خامخا به هر سړی عالم وي. ګوره د ډېر علما سته د هغو په نصیب کې الله دونه لوی خدمت نه دی ایښی لکه د یو ذاکر نایک په نصیب کې چې الله پاک دونه لوی خدمت کېښوی. زه به دا نه منم. ولې مې نه منم؟ څنګه به نه منم؟ ما د الله په سترګو ړوند کړي چې یاره یو سړی د کلمې دپاره منډه ترنډه کوي، خو زما د مذهب سره تعلق نه لري. زه وایم یاره چې زما د مذهب نه دی، دا کلمه مې نه ده خوښه، نعوذ بالله، دا خو کفر دی. لږ څه د تعصب را کم کوي. صحیح سلو دې ته مناظره وایي. دا موږ چې عرض چیلنجونه سره کوو، ستا سره زه مناظره کوم، راسه زه تا ته چیلنج در کوم. سړیه که ته ما د ورچیز چیلنج راکوې، زه هم دیوبنده یم، ته هم دیوبنده یې، ته هم بریالوی یې، دا بل هم بریالوی دی، دا یو هم غیر مقلد دی، دا بل هم غیر مقلد دی. ته چیلنجونه پر چیز سره ورکوئ. چیلنج دا څه خوند کوي چې ذاکر نایک یې وایي هندو ته ورکړي،
چلنج دا څه خوند کوي چې عیسایي و نصراني ته ورکړي یهودي ته ورکړي او بیا جنوه کټي هم او په یوه پروګرام کې 40,000 کسان پر هغه ځای باندې ایمان هم راوړي کلمه هم وایي مسلمانان هم سي زما ستا اسلام په کار دی زما ستا کلمه په کار ده موږ د الله وحدانیت په کار دی د محمد رسول الله رسالت و ختم نبوت په کار دی هغه بله خبره ده که د امام صاحب پر مذهب وایي ډېره غټه خبره به وایي صحیح سلو اوس تاسو اندازه ولګوئ دعوت و تبلیغ والا څومره عظیم خدمت کوي څونه هندوان سکان یهود نصارا عیسایان مسلمانان کوي اشنو وزوام دا دیوبندیان دي زه نه منم کلمه خو به منم کلمه منم که نه منم نو چې کلمه منم د هغه د دیوبندیت سره څه تعلق دی د بریلویت سره څه تعلق دی سلفیت سره څه تعلق دی زموږ د ټول یوه کلمه نه ده پوه شوست په دې خبره سر مې خلاص بیا بله خبره دا ده عزیزانو چې دغه ذاکر نایک کې یو عیب سته یو عیب دا پاکستان چې زوم دیوبندی نه دی او بریلوی وای بریلوی نه دی دغه یو عیب پاکستان صحیح سلو دا ضروري عیب نه دی امام صاحب رحمه الله چې کوم دی په امام صاحب کې علما فرمایي هیڅ یو عیب نه و یو خو هغه انبیا دي منزه دي پاک دي د علم په حواله باندې چې امام صاحب رحمه الله چې دی هغه مطلب د علم په حواله عیب نه و پکې لیکن یو عیب و پکې کوم عیب دا و چې دی عجمي و عربي نه و دی عجمي و دی عربی نه دی لکه دا نور ائمه چې راواخلي امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل امام صاحب رحمه الله چې دی هغه فارسي زبانه و صحیح سلو بس دغه عیب دی چې عرب یې نه مني عربو ته دا خوند نه ورکوي او عجبه دا د دغه عجمي او دا فارسي زبانه د نیمو عربو څه لاره ورکه کړې ده لاره صحیح سلو څونه لویه خبره ده یعنې زه به اوس امام صاحب نه منم ولې چې دی مطلب عربي نه دی زه به ذاکر نایک نه منم ولې چې دی څه نه دی دی دیوبندی نه دی یا بریلوی نه دی یا حنفي نه دی یا دا خبره به نه کوو دا خپل دماغونه لږ وسعت پکې راولئ د چا ښه به منې داسې به نه کوې چې د چا ښه تر پښو لاندې کړې او بد یې نمایان کې ښکاره یې کړې علیده ګورې دی په انډیا کې و انډیا پسې واخیستی چې دا سړی دا زموږ هندوان یې ټوله مسلمانان کړلو بیا ولاړې ګرځېدې ولما هجرت وکوي دا اوس پرون یو سکول کې پروګرام و هغه نجونې ته انعامونه ورکول بچیانې وې یتیمان نجونې وې دی د دې سټیجه شوس ولو ولې شوس ولې ول دا نامحرم نجونې دي ما ته خوند نه راکوي چې پرېدی نجونو ته زه یو شیلډ یا ایوارډ یا انعام چې دی هغه ورکوم ښه نو د دې بالا ښه توپ چیرې یې د دې بالا ګورې منزه نه دی له ګناو خامخا به ګناهګار یې خامخا به یې لیکن خدمت به منو خدمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک و فرمایلی والکچیر نن یو کافر یاد کی مطعم بن عدی دا یاد کی والکدا ژوندی وای ماته د دې کافرانو په باره کې ویلي وای چې دا رایلک ما برده کړی وای کافر پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاتم طایی نه دی حاتم طایی دا خو نصرانی و کافر و پر کفر باندې مړ سو د لور په جنگ کې نیول سوی وا او بیا د زوی عادی راواخله دا په جنگ کې نیول سوی و پیغمبر علیه السلام ټول ورله کړو ولې ول دا د حاتم طایی کورنۍ د ډېره سخي کورنۍ ده اوس هغه کافر دی نصرانی دی پر کفر باندې مړ دی بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه ډېر خیال ساتي ابو طالب یې ډېر ارمان ولو که څه هم پر کفر باندې ولاړی ارمان یې ډېر ولو نو د چا ښه به تر پښو لاندې کوونه د چا ښه به تر پښو لاندې کوونه